السلام علیکم ګرانو قدرمنو اوریدونکو. علاودین هاشمي یم. رنګین ماښام په خپرونه کې یو ځل بیا زما لخوا سلامونه، نیکې هیلې، احترامونه مې ومنئ. رنګین ماښام په خپرونه ته انور نصیب او بشیر وفا د پاس مندوریو او بنګش قوم سره تعلق لري. د هغې اوسېدونکو ده، ما هم یې بلله ده او زه احس کوم د پروګرام د شنواز بکیر په ده ښکلي شعر سره چې ګرځېدمه په خپل سورې پسې لمر ته راغلم، چې ګرځېدمه په خپل سورې پسې لمر ته راغلم، د یو سړي په سر د کومې دنیا سر ته راغلم. راځئ. السلام علیکم دوستانو. د بګن په کلی کې پوس سپین تنګي غرون تر ختلیو د علاودین صاحب ډېره مننه کوو د متمکار وکړه پروګرام را جوړ کړو سره سي شعرونو تاسو لکه مشیراو کو پوس وخیجو نو دا تاسو ته پاتله علاودین صاحب کوم دا د بهن می نیوز 92 نیوز ریپورټر دا د کوم نیوز ریپورټر دا نو مو په دې خبره پاخر کوو مو سره علاقې کې دا بګن کې دا خبر ډېر دی خو غزل ته برو شو نو نن به تاسو ته یو غزل وایم مزدګار ډېر زبردست ډېر خپل موسم ده د بګن په علاقې کې دا غزل دی چې بې یاره هسې وختیري کول دي، بې یاره هسې وختیري کول دي، د اور لمبو کې زندگی کول دي، بې یاره هسې وختیري کول دي، بې یاره هسې وختیري کول دي، د اور لمبو کې زندگی کول دي. په حال د ژوند زما خبر نشو څوک، په حال د ژوند زما خبر نشو څوک، هسې کاڼو ته تللي کول دي او زړګیه مینه کول نور څه نه دي، زړګیه مینه کول نور څه نه دي، د ځان په خپله تبعي کول دي. په مات زړګي خندا اسانه نه ده، په مات زړګي خندا اسانه نه ده، لکه په غم کې د خدي کول دي. او چاته یو کار چاته بل کار آسان وي، چاته یو کار چاته بل کار آسان وي او ماته آسان د شاعري کول دي. ډېره مننه. چاته یو کار چاته بل کار آسان وي او ماته آسان د شاعري کول دي. نصیبه مکړه پښتنو کې مینه، نصیبه مکړه پښتنو کې مینه، ځان او زړګي سره زیاتی کول دي. زه علاودین صاحب زه تاسو نه ډېره مننه کوم چې زه تاسو مو ته بلنه راکړه او زه تاسو پروګرام ته راغوښتم. زه تاسو ډېره شکریه ادا کوم او بس زه د نورو ملګرو شکریه ادا کوم چې هغوی مو سره پروګرام کې شامل دي او مو سره یو غزل دی چې زما خو تا سره کیسه وه سلنجا خو نه وه، زما په مخنی اوښکې راغلي څه ګناه خو نه وه. ما خو د څو خبرو سوال ورته په مینه وکړو، تا خو مختا کړو یاره، ما ویل جرګه خو نه وه، زما خو تا سره کیسه وه سلنجا خو نه وه. رقیب ویل یار دې رافرېږده نوره مخ وړوه، رقیب ویل یار دې رافرېږده نوره مخ وړوه، زما یو نیم لکه خرشه وه څه هوا خو نه وه، زما خو تا سره کیسه وه سلنجا خو نه وه. یار مې رقیب سره بازار کې په چکر ولیدو، زما بدن په دګېدو شو زلزله خو نه وه، زما خو تا سره کیسه وه سلنجا خو نه وه. نور می رقیبه له دې سترګو نه فنا شه کنه،
نور می رقیبه له دې سترګو نه فنا شه که نه زما خو دواړه سترګې سرې دي څه نشه خو نه وه زما خو تا سره کیسه وه څه لنجا خو نه وه نن مې پرېږده وه رقیب درته زه وژنم یاره نن مې پرېږده وه رقیب درته زه وژنم یاره زما په لاس کې خو خنجر و تماچا خو نه وه زما په لاس کې خو خنجر و تماچا خو نه وه زه بشیر وفا وفا پسې ګرځېږم زه بشیر وفا وفا پسې ګرځېږم زما دغه یوه اشنا وه بې وفا خو نه وه زما خو دغه یوه اشنا وه بې وفا خو نه وه زما خو تا سره کیسه وه څه لنجا خو نه وه ډېره ډېره مننه کوم ستاسو نه او ستاسو پروګرامونه السلام علیکم د رنګین پروګرام ډېر خوند وکړو مو انجوی کړو ډېره مزه یې وکړله او رنګین مخام مو ډېر زیات خوښو مو سره ملګري وو او نصیب صاحب او وفا صاحب دا ملګري ور سره د خپل غزلونه ویلو ډېر خوند یې وکړو مو انجوی وکړو او تاسو پروګرام نه ډېره زیاته مننه او ډېره مننه مو طرف نه تاسو سلامونه قبول ها ګرانو قدرمنو اوریدونکو رنګین ماښام خپرونه مونږ دې ځای کې اختتام ته رسو رنګین ماښام خپرونه کې بهر مسافران څه کوم دي مهو لکه خالد دبی نه او یاسمین دبی نه رشید سعودي نه ضیاءالدین سعودي نه او ابراهیم خان قطر نه او ذلنورین قطر نه دا خلکو او دین علاوه ډېر کسان دي ما هو شعرونه ځنه کسانو کې رسولي دي خو مکان نشته سو شعرونه ویو ما هو مخه پکېږي د خبرونه خاص کرنن خبرونه مو ته ډالۍ ده